نو مارز دا کو چې یو خو زمونږ د عوامو د مسلمانانو جهالت ډیر زیات دی او جهالت د داسې مرتبه دی چې په دینی قوانینو ضوابطو زمونږ هیڅ قسمه دست رس نشته. د پخوا نه د سوونو صدو کالو نه زمونږ یو تاریخ دی چې د مسجد قاسم علي خان په اعلان باندې مونږه روجه کوم او په هغې مونږ باندې اختر کوم. او دا د دیوبندي فکر علماء کرام چې څومره دي دا د پخوا نه د هغه سوچ خلک را روان دي او په دې باندې دا سلسله شروع ده. بلکې دا یوازې په پېښور کې نه، پېښور خو زمونږ دارالخلافه ده د صوبې. زمونږ په 400 کې د رزړو سابق صاحب، زمونږ په سریخ کې سابق صاحب دوی ته به اعلان وکړ پخواو، هغوی به دوی ته وکړي او سلسله روانه وه. داسې په مردان کې او داسې په مختلفو اضلاعو کې دا سلسله داسې وه. خو چونکې څومره چې وخت تېرېږي نو تاسو ته مه وایي چې زمونږ د ځوان په ذهن باندې کار کېږي، لګیا دي چې د علماو نه منحرف کړي. قدرمنو مونږ سوچ وکړو اوس دا اوسنۍ مسله چې کومه روانه ده، مونږ سره ډېر خلک داسې دي چې هغه که د دیوبندي مسلک سره نه مو تعلق یو، خو بیا هم چې به مونږ اعلان وکړو نو پخوانو خلکو به زمونږ سره روجه کولم او مونږ سره به اختر کوو. اوس چې څومره وخت تېرېږي هر سړی مشري غواړي. صرف او صرف په دنیا کې دیوبندي فکر دا داسې فکر دی چې دین یو نټ لري، یو نظم لري، یو ضبط لري، مشر کشر پکې شته. تاسو وګورئ په پاکستان کې 40% دیوبندي فکر خلک اوسي او زما د حسابه 60% د بریلي فکر خلک اوسي. خدا خبره صرف تاسو ته د تربیت په حواله باندې کوم، نور مې پکې ساغراز نشته، خالص مخلص په اخلاص باندې لګیم. تاسو وګورئ چې کله مونږ کې نظم موجود دی، مونږ کې کشري مشري شته، د شریعت قوانین هم پالو کړي دي، نو الحمدلله د دیوبندي فکر یو مضبوط سیاسی مذهبي پلیټ فارم شته د جمعیت علماء اسلام په شکل کې. د دیوبندي فکر یو مذهبي دعوتی روحانی جماعت شته د دعوت و تبلیغ په شکل کې مضبوط منظم. د دیوبندي فکر د ډیرو کلونو نه الحمدلله په دې ملک کې د مدارس یو نظام دی چې هغې ته مو وفاق المدارس العربیه وایي چې د ملتان نه د هغې سند میلاوي. دومره منظمې مدرسې هیڅ چا سره په دې ملک کې نشته. د مدرسو تعلیم یو منظم چې هغه عالم تیار کړي نو هغه مستند عالم ګڼلی شي. د ډکو ملا ني، هغه په یو وخت کې د ډېرو صفاتو خاوند دي او چې ته پیسه کې روپۍ وړی خو په طول پوری. تعلیمي معیار یې مضبوط، سیاسی پلیټ فارم یې مضبوط، دعوتی روحانی پلیټ فارم یې مضبوط. د دې نه علاوه نور داسې کومو څیزونو ته چې لاس اچولی دی ډېر په نظم او ضبط باندې روان دي او کار یې ټیک دی. همدغه رنګ زمونږ یو د اعتماد ځای مسجد قاسم علي خان، د پخوا نه د دغې فکر لاندې یو اعلان د روجې او د اختر کېږي او په هغې باندې زمونږ تمامه پښتنه نړۍ خصوصا الحمدلله امن او عن عمل او درآمد کوي. مونږ سره به نورو خلکو هم دا کار کوو، خو چونکې د نورو مسلکونو خلکو ته څوک راځي نه. تاسو په تنګي کې زمونږ مفتی صاحب دی که ګواهان راغلي دي هغه له راغلي هم د دیوبندي فکر سړی دی. زه ګورې نه د فرقواریت په حق کې مو نه زما د دې خبرو مطلب دا دی، خو زه صرف تاسو ته حقیقت الحال وایم. که د رزړو سابق صاحب دی هغه هم د دیوبندي فکر سړی دی، که زمونږ د سریخ سابق صاحب و دته به اعلان راته د هغه ځای نه دیوبندي فکر خلک دي. که د مازار میاګان و هغوی به دا اعلانونه کول نه هغه هم د دیوبندي فکر خلک. که په شب قدر غټ جومات کې پل ربي استاد دې خدای وبخي او نن پکې مونږ دا ملګري کینو دا د دیوبندي فکر خلک. که د مسجد قاسم علي خان تاریخ را روان دی او نن هم پکې خلک ناست دي دا دیوبندي فکر خلک. داسې نور ځایونه چې زمونږ څومره دي د اعتماد په دې ټوله صوبه کې ما ته د یو سړي خو د دې فکر نه بغیر چې زمونږ په ستاسو په دې 400 کې هغه د دیوبندي فکر د خلکو سره په لار نه ځي او ځان ته یو مذهبي پیشوا وي یو غلی یو ګوا راغلی وي هغه له څوک راځي نه.
اوس بدقسمتي دا ردي ته خلک د دوی دا خیال لګینی چې مسجد قاسم علي خان کې مفتی شهابالدین اعلان وکړ یا پکې مولانا خیر البشر صاحب اعلان وکړ یا مطلب د رزول سابق صاحب مفتی عبدالله شاه صاحب اعلان وکړ یا مفتی گوهری صاحب مفتی طاهر اعلان وکړ نو اوس په حکومت دوی له چې کوم د 1 لک روپۍ ورکوي نو په دې باندې جوړې جګړه شروع ده هلکه دا څه داسې مشري خو نه ده دقه یو څیز د دوی نه برداشت نه دی دوی ځان له د دې اتحاد نه د وتو لاره ګوري چې یاره موږ هم ځان له یو سوچ برابر کو زموږ په خولې خلک کوي نو څوک وایي یاره موږ یې سعودي عرب سره کوو نو د سعودي عرب سره چې کوم خلک کوي هغه کوم خلک چې خفه کېږو به نه صفا صفا وایم چې زموږ او ستاسو په دې علاقو کې هغه خلک دي چې هغه د دیوبندي فکر د علماو سره په لار نه ځي خو زه دوی نه دا تپوس کوم نوم یې نه علم خیر د مناسبه نه ده ماته چې تاسو کله سعودي عرب ته لاړ شئ نو تاسو د سعودي عرب امامانو پسې مونځ ولې نه کوئ تاسو یې د پټکې نه دی په سر تاسو یې د عقیده کې فرق دی بیا چې د هغه کوم عقیده او کوم سوچ دی هغه تاسو منئ هغه ته تاسو بدعتي وایئ هغه ته تاسو ګمراه وایئ هغه ته تاسو نور نسبتونه کوئ خو صرف په دې یوه خبره کې منمه چې اختر ورسره کوم نو په نورو خبرو کې بې اعتماده دی یو د اختر په مسله کې با اعتماده شو دویمه ده چې دا خلک هم د حنفي مسلک دعوه کوي که نه چې موږ حنفیان نو په حنفي مسلک کې د لیدو او د نه لیدو د میاشتې څه معیار دی هغه معیار هلته پوره کېږي هغه د 15 کالو کلنډر جوړ کړی دی نه د میاشتې د لیدو سره څه تعلق دی او نه د لیدو سره څه تعلق نو دا خو د حنفي مسلک سوچ نه دی بله خبره ده چې دلته په حنفي مسلک کې شرایط دی چې سړی به مسلمانی عاقل بالغ وي دې سره به هغه به پابند د صوم او د صلاتي او دې سره به عقل هم دا وایي چې او د هغه نه تپوسونه وشي چې ده لیدلی ده هغوی خو چې د انور نه مخکې سپوږمۍ په افق باندې ښکاره شي او یو منټ هم په افق باندې وي او ښکته شي هغوی اعلان کوي د اخترو د روجې دا خو د حنفي مسلک مسله نه ده نو دا خلک په کوم مسلک پسې روان بله خبره ده چې په حدیث کې خدا نشته نه په قرآن کې چې سعودي سره روجه کوي او سعودي سره اختر کوي دا په حدیث کې نشته حدیث کې دا دی چې په مشرق کې څوک وي نو د مغرب والا دی اختر کې او که هلته روجه وه هغوی دي یو سر روجه کې او که اختر په مشرق کې څوک وي په مغرب کې نو زه یو اصل لطیفه شانتی وایم چې مشرق خدا طرف دی موږ نو سعودي په مغرب کې پروت دی په مشرق کې چې څوک وي د مغرب والا دي کی دا خو نه دی چې په مغرب کې څوک وي د مشرق والا دي او زه چلو ستا خبره منم زه نابلو چې افغانستان د زیارت پر ورځونی وه ولیدله نو په حدیث کې د سعودي نوم نشته په حدیث کې خدا دی چې د دنیا په یو سر یې څوک ویني نو په بل کې د خلک وسر روجه و اختر کی نو افغانستان چې ولیده و بل ورځ هغې چې کوم دی د زیارت پر ورځ اختر کوو نو تاسو کوم ځای کې ودوئ بل تاسو خو وایئ چې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشته لکه معنا دا ده چې د هر چا به خپله مطلني بس یو دنیا کې کوم ځای کې خلکو ټوله دنیا دې ورسره کړي نو بیا په دغه بنیاد خو افغانستان ولیده که نو په دې بنیاد د زیارت په ورځ تاسو اختر پکارو نو تاسو نن ولې اختر کوئ دویمه خبره ده چې چلو زه نن هم تاسو اختر کوئ نو چې افغانستان ولیده نو ستاسو د میاشت سره د لیدو سره څه تعلق نشته که نه خو به چې چا ولیده او اعلان یې وکړه تاسو به کوئ نو تاسو دا بعضې ملګري په مردان کې لګیا دي موږ میاشت لیدلی د میاشت په لیدو په نه لیدو خو ته نه اختر کوې ته خو سعودي عرب سره اختر کوې نه نن ته څنګه د میاشتې په لیدو باندې اختر کوې او نن د میاشتې په لیدو باندې روجه کوې ته خو وایې زه سعودي عرب سره کوم که نه نو سعودي عرب کې خو چې څوک وویني او که ونه لي بس اعلان وکړي بی نو ته د میاشتې خبره ولګې چې ما له ګواهان راغلي دي په ګواهانو خو ما ویلي درته په روژه کې چې ګواهان نه دي راغلي نو تا هغې نه وي زه سعودي سره کوم هلته وتښتېدې چې ګواهان د سره نه او چې نن دې ګواهان پیدا کړل نو ته مې ما له ګواهان راغلي نو ته خو په ګواهانو خبر نه کوې ته خو د سعودي خبره کوې ته نن ما ته ولې وایې چې ما 19 لیدلي دي او ما 14 لیدلي بله خبره دا ده قدرمن چې زمونږ په دې وطن کې زه سیاسي تقریر نه کوم درته زما سره خپله ډېر ورولي ده زمونږ رونه د عوامي نیشنل پارټۍ مشر هغوی هم نن پرونه اعلان وکړو یاره زمونږ هم اعلان دی ولې وي سعودي زه سمپل تپوس کوم د دوی نه چې د دې پاکستان د جوړښت وشو 15 کال
مخکې به نه ځو په دې 15 کاله کې اوسه پورې تا سعودي سره ولې اختر نه کوو چې نن یې ورسره کې دغه نور دې تور غلط کړي دي. دویمه خبره دا زما یو اعتراض دی، جواب دی خیر چر څوک کوي ودی. دویم اعتراض مې دا دی چې زمونږ د سابق صاحب د رزړو دا زمونږ د ټولو پښتنو امام دی او مشر دی او زما د معلوماتو لاندې د ولی خان جنازه هم سابق صاحب کړې وه، زمونږ د ولی باغ نور مشران چې وفات شوي د هغې جنازه هم هغې کړې وه. د 400 غټې جنازې دا رزړو سابق صاحب او کله حیدر خان چې وزیر اعلی و دله بهترینه مدرسه او جومات هم په دې بنیاد جوړ کړو چې دا زموږ قومي ملا دی. تاسو خو په هره مسله کې د قومي خبره کوئ که نه، نن خو تاسو قومي ملا هم پرېښود. د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا اتارټي د اختر او د روژې د اعلان دا مشري عالم سره ده او کم خلق چې د عالم د مشرۍ مخالف دي هغه کوشش کوي چې په یو نه یو لاره باندې د هغه مشري چیلنج کړي. یو په هغې کې دا طریقه ده. ان د مذهب د دې خبرو سره ستاسو تعلق. بله خبره ده دی بو یاره مولیان اعلان نه کوي ویې خوړه نو راځه چې دا ګز او دا میدان ستا نه زما دینداري کمزورې ده، علم دې رانه ښه دی، عمل دې رانه ښه دی. ما ورته خپل ژوند وقف کړی د خدای مسلمانه، ما په خپل مال جان قربان کړی دی. 1 روپۍ به مې حرامه ګېډې ته په ټول عمر کې په قصدن عمدن لاړه نشي. ته ټول ورځ په مردارو کې پروت دی، د قطعي آیاتونو د قطعي احکاماتو د پاسه خپېږ دی. تاسو هغه خلک یې چې صرف رمضان کې دغه روجم علامتي تاسو نیولې ده، ګینې اخره قسم ټول په شریکه راشه په قرآن به لاس کېدو چې تاسو په دې 13 کالو کې چا شراب نه دي څښلي، تاسو چا زنا نه ده کړې، چا پردی پیغله نه ده ګډولې. د ویښو د بېخه د تاسو ټول پیژنم. او عزتمندو افسوس دا دی چې صرف او صرف دا د عالم مشري نه ده، دا د دې پګړۍ مشري ده او دا د محمد رسول الله. ته د پیغمبر پګړۍ چیلنج کې دا د دې محراب او د منبر نه د مدینې منورې نه شروع شوې ده. ته راشه پګړۍ په سر کو ګیرو ساته او علم وکړه په دې محراب او منبر کې نه دا ستا اتارټي ده. خو چې تا پرېښې دي خواله وله نه راځي، هغه دې دقه سله اجره دې آباده کړې ده، رباب دې آباد کړي دي، دوپړې دې آباده کړې ده، سور او سرور دې آباد کړي دي، محراب او مصلی او منبر دې همدقه رنګه بېیار او مددګار پرېښي دي. دا اتارټي ده، دې ده، دا د ملا نه ده. لہذا تک د ملا سره د بغض او د حسد په بنیاد باندې د پیغمبر مصلی د هغه پګړۍ او د هغه اختیارات چیلنج کوې او هغه په بله لاره قوم ارچې او قوم هو جهالت کې تاسو ته مه وایي چې قوم کې 99% جهاله خو د علم نه دی خبر. قدرمنو حدیث شریف کې راځي د قیامت په ورځ به الله انور او سپوږمۍ نه دي دا به هم اورته واچي. سوال پیدا کړي چې د انور او د سپوږمۍ څه ګناه ده؟ هغه څه ګناه خطا نه ده کړې، دا ورته ولې چې یو کویران فی النار حدیث کې راغلی، کور وی راټولېدو ته اذا الشمس کوورت، قرآن وی راټول به شي نور. دا ولې ورته اچوي؟ د دې وجې نه چې عذاب ولا نه ورکوي، عذاب ولا نه ورکوي. پوهانی مثال ورکوي. حکیم الاسلام شاه اشرف علي تانوي سے فرمایي په جیل کې یو سړی دی هغه سینتري دی، د جیل سپرډنټ دی، د جیل اهلکار دی. نو دا چې کوم جیلیان دي جیل د هغوی دپاره قیدخانه ده او دا کوم چې دغلته افسران دي د هغوی دپاره قیدخانه ده، هغوی دپاره باعث خوشحالي ده چې مشران یې دغه رنګ دا ځان له موضوع د وخت مختصر دی، ګینې ما په اوږدې خبرې او دلایل تاسو ته ویلي. یو پکې دا چې سپوږمۍ او ستورې به هم داسې ور واچي الله په دغه او نور د دې په خاطر نه چې دوی له عذاب ورکړي، خو د دې په خاطر چې دا چې عبادت کوو چې هغوی ته وښیي چې ستاسو معبودان ځان نشي خلاصولی د جهنم نه، تاسو پکې لاسئ. دا نکته یاد ساتئ. ګورئ کم خلک چې د جاهلانو په فتوی باندې خطا شوي دي نو یادو ساتئ. ګورئ سره د دې لیډرانو به هم الله جهنم ته واچي. د دې علماو خبره ومنئ، د دوی نه اشکالات ذهن ته بل خوا مه بوځئ. عزتمندو بیگا اوریاز وکه نه وه، نه بیگا خو شین اسمان، بیگا اسمان شین نو وایه که نه؟ د خدای مسلمان اوسه پورې لړه وه دومره شینو. مسله داره د شریعت چې د روژې مسله داره کتابونو د فقې لیکلي دي
چې د روجې په مسله کې 2 قسم راشي او پابند د صوم او صلات او شریعت گواهی قبلې او وایي چې را موږ میاشتې دلې را بس ټیک شوه روجه ده. او د اختر په مسله کې داسې نه. اختر کو مطلع ټیک نه وه او ریځه وه نو خیر دی. که 2 قسم راشي او ووایي چې د شریعت برابري وریاد ساته، عاقلی، بالغی، مسلمانی، پخپل روجداری، او درېمه ده چې کم عالمان تینه تپوسونه کوي چې تا څنګه لیدلې و په هغه شرایطو برابر جوابات دی وکي 2 کسۍ بس موږ به وایو چې وروره اوریځ د اختر دی. که چېرته اوریځ نی او اسمان شینی نو په 200 کسو کار نه کېږي. کم سے کم 80 کسه پکار دي. څومره؟ 80 شپېته 80 کسه پکار دي. راغلي 14 کسان دي، هغه هم چې د یو نه تپوس کوي یوي ما داسې لیدلې بل وي ما داسې لیدلې بل وي یاره ما دغه ولیده بل په خپله روژه یا نیولې یا نه نیولې او دا ما پسې به چرسیان پوډریان ایسان راځي چې سبا جي اختر دی. نو څنګه دی اختر؟ ما میاشت لیدلې کوم ځای کې لیدلې ده؟ هغه سر ښکته کړي ولته اعلان یې په قلعه کې لیدلې. داسې خو نه کېږي که نه. او اوس ته ماته وایي چې ګواهان راغلي دي اختر کا. د شریعت خپل څه ضابطې دي، دا وړې خبرې نه دي. یو مؤذن چې د وخت د اذان د وخت نه مخکې 1 منټ وکړه 1 منټ او دې ټول کلي په زرګونو خلکو د هغه په اذان باندې روژه ماته کړه، دا مؤذن به الله دې مرې نه رونه شي او دا چا چې ماته کړه دا هم ټول ګناهګار. ته به وایې چې ولې اذان خو هغه کړی او سمدم سړی دی، سمدم سړی دی خو غلط وخت کې کړی دی که نه. ځکه حضور فرمایي الله مغفر المؤذنین، یا الله مؤذنینو ته مغفرت وکړي. وارشد الائمه او ائمو ته هدایت وکړي. ځکه امام به هغه سړی وي چې د مونځ په صلات او فساد او صحت باندې پوهېږي، نو هغې ته علم خدای ورکړي. او مؤذن ته مغفرت ځکه وکړي چې د نه په اذان کې غلطۍ کېږي، د ده په وینا باندې خلک روجې ماتوي، مونځونه کوي، اوقات مخکې رستو کېږي، نو که خطا دې شوي چې خدای ورته بښنه وکړي. نو که هغه غلط شي ما ته بل اوس چا ټلیفون وکړه ویره دې نقشې نه مخکې اذان کړی نو بس ما ورته مسله وویل. انسان دې کېږي که نه. اوس په تا ګواهان نه اوس دي سرونه به دې راته پوره کړي، خو په سرونو خو نه ده، په خوړ کې کاڼي ډېر دي او کار په سیر تمام دی. نو ته ما د سم سیر والا برابر سړی راوله، زه به په دې ګواهي قبوله کړم چې تعداد برابر شي د شریعت. لہذا دا صرف د ګوسلې دي خلکو پسې ځایم. دا خلک چې دلته ګیر شي خوا منډه کي چې دلته منډه کي، دا کم خلک چې دلته دا سعودي عرب خبره کوي، تاسو معلوماتو کې څه کلونه مخکې دوی په سعودي عرب اعتماد نه، او موږ الحمدلله د مخکې نه هم دغه طریقه ده، لکه ونه مستقیم په خپل مقام چې خزان را باندې راشي او کبار. زما علم نه بدلیږي، زما تقوا نه ده بدله شوې، زما سوچ او فکر نه دی بدل شوی. زه څه ډینګاډول خو نه چې دلته یو څه یم هغلته بل څه یم هغلته بل څه یم هغه ځای کې مې نظریه بدلې او دې ځای کې مې بېلې او بل ځای کې مې بېلې. زما به یو خبرې او تر قیامته پورې به یو کې پې مرم او که پې راغېږم. د دې وجې نه په دې شیزونو پسې ځه یم. الله رب العزت راله ښکلې علما را کړي دي. او یو خبر آخري درته کوم قدرمنو چې نن سبا کوشش خلک کوي چې د دې خلکو ذهنونه د علماو نه لرې کړي. بس چې د علماو نه زمونږ ذهنونه لرې شو، د دوی ته وهل بالکل آسان شو. او یو خبره بله دا قدرمنو چې د علماو سره خامخا وابستګي ساتئ، یعنې په خدای مې قسم چې کومه کنده کې چا وغورځولی بس غورځولی به یې. چې یو سړی د پلار نه مني او په دې کلي کې کله یو سره کله بل سره او د مشر نه مني، به غر کېږي که به نه غر کېږي. یو سړی د کور د مشر نه مني او ځان نه یې ماټې قلا جوړ کړي او بل ورځ ګیر شي، به تباه کېږي به نه. دقه رنګ په مذهب کې مشران علما دي او پر اعتماد علما. یو خو یو شی نه وي پیدا شي څوک یې نه مني، نو مونږ خو راته تاریخونه بیانو په صدو چې زمونږ دا تاریخونه او زمونږ مشران یې تربیت کړي دي. خو افسوس دا دی چې مونږ نه خپل تاریخ هېر دی، مونږ نه راته خپلې خبرې یادې دي او نه راته تاریخ یاد دی او نه په هغې پسې ځو. د دې وجې نه کوشش کوئ چې په خپلو اعتماد په علماو باندې کوو به که نه به کوو انشاءالله.